مور او پلار ته هم دا خبره کومه چې د بچو سره به نارمل طریقې سره چلیږي. نارمل طریقې سره دا مطلب کنه چې نه ورسره ډېر ازادېږه او مه ورسره دونه سختېږه. زموږ په پښتو معاشره کې اکثر پلاران داسې کنه چې هغه د بچو سره دونه سخت دي چې دا بچې بیا د خپل پلار سره خبره هم نشي ډسکس کولی، یو خبره هم ورته نشي کولی. دا ډېر غلط خبره ده غورئ ډېره. او دام نه بعضې پلاران داسې د بچو سره پرېوي که نه، داسې د بچو سره پرېوي چې هغه بچې بیا د خپل پلار قدر هم نه کوي. دا نو ګوره نه به ډېر تیزېږي. ګوره ما ویلي مخکې که نه لقمان حکیم صاحب خپل بچي ته فرمایي وی بچي وی د چا سره دونه مه خوږېږه چې هغه دې تیر کي، او فرمایي ورته وی د چا سره دونه ترخېږه هم مه چې هغه دې بیا توکي. نو قرآن کې الله زموږ د دې امت باره خبره کوي وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا امة وسطا. دا امت دا میانه روی والا دی، مونږ چې ورته په اردو کې میانه روي وایو. نو مونږ به په هر یو شیز کې د میانه روی خیال ساتو. مونږ به د ډېرو غلو نه ځان خیال ساتو او هسې نه چې مونږ دونه غلو وکړو، یعنی د حد نه تجاوز کول دي ته غلو وي. نو ته چې کله دا شی کې نو یاد ساته کو هغه هر یو معامله ده ته به دې کې به ته خرابېږي. نو دا خبرې مقصد مې دا دی، زه دا ویل غواړم چې مور او پلار له پکار دي چې ته د خپلو بچو تربیت په داسې انداز کې وکړه چې دی خو بیا ته چې ته ورسره دونه سختېږه هم چې هغه بیا تا سره خبره هم نشي کولی چې بابا جانې دا پلانکې خبره داسې ده. دونه ورسره ازادېږه هم چې بیا هغه ته د سړي زوی درته نه ګوري، یعنې داسې درته نه وایي چې دا زما پلار دی، داسې هم نه ده پکار.